چې هغه الحمدلله هم ماته د مدینې منورې نه ملو شوی دی او د الله لاک لاک احسان دی. زه چې یو سړی وایي زه حرمین شریفین ته ځم او دی دا وظیفه کوي او دی لاړ نه شي غاړه مه زما بندوي. حرمین شریفین ته تګ غواړې؟ څوک غواړي لاس پورته کړې؟ ټول غواړئ؟ ما سره به ځې انشاءالله. الحمدلله د مخکې څو میاشتې مخکې الله سفر نصیب کو. په دې 7 تاریخ باندې بیا الحمدلله خدای د حرمین شریفین دیدار نصیب کېدل راوسته خو چونکې څه مسله کور کې وه د هغې په وجه ایثار. او زما وظیفه څه شی ده یاد ساتئ. اذان خو کېږي چې کله اذان کېږي د اذان جواب به ورته ورکوئ. څه به وایې؟ مؤذن کله وایي الله اکبر الله اکبر تم وایه الله اکبر الله اکبر. کله چې مؤذن اشهد ان لا اله الا الله وایي تاسو هم وایه اشهد ان محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اذان وشو د اذان جواب وشو. د اذان نه بعد به فورا دعا ورپسې وایي. اذان دعا د یاده ده طالبانو ته به یاد وي خو د عوامو ته مشکل ده. اللهم رب هذه الدعوة کما دعا چې ده دا د اذان نه بعد به دا دعا ووایي او د دعا نه بعد به ما طرف ته متوجه شي. دا نسخه ته بیا نه ملاویږي یاد ساتئ. د اذان نه بعد به بیا څه وایې؟ تلبیه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. او د دې نه بعد رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. کم انسان د اذان جواب ورکړو. د اذان نه بعد د اذان دعا وشوه. د اذان د دعا نه بعد تلبیه وشوه. د تلبیه نه بعد رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. چې دا چا څلور خبرې بزان باندې لازم کړلې بقول د دغه صاحب چې کم نن په مدینه منوره کې په جنت البقیع کې مدفون دی چې په هفته کې بدن نه الله تا خپل کور ته راغواړي. په یو هفته کې دن نه یره تاسو یقین په الله وکړئ. دا اوس چې زه تلم هېڅ زیر و وزر هېڅ اسباب نه و. الله د کور نه 2 کسان را سره بوتل او په دغه بچو مې لازم کړې وه چې دا وظیفه به ضرور کوئ. قسم درته خورم چې بالکل نه د پیسو فکر را سره و نه د ریالونو فکر و. الله ټول اسباب راته مهیا کړ. نو دا وظیفه به ځان سره یاد ساتئ که نه ساتئ؟ یاد به ساتئ که نه؟ د اذان جواب عظیم لازم دی. او چې بیا د په دې نیت باندې چې زه حرمین شریفین ته لاړ شم نو دا چې کوم د عزتمنو دغه وظیفه ده دا ځان سره یاد